أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لدينا وړاندې الله رب العالمین آیت مبارکه کې فرمایل تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلین. نو د پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت داغي اثبات هغه فرمایو. اوس الله تعالی فرمایي چې دغه مرسلین او دغه پیغمبران چې داغي تذکره وشوه نو دا ټول په یو درجه کې نه دي، د دې درجه هغه متفاوت دي. بعضې پکې هغه دي چې الله رب العالمین هغه لا کلیم الله جوړ کړی دی، لکه حضرت موسی علیه السلام هغه سره الله تعالی په خپله خبرې کړي دي. خو اوس دا ده چې الله تعالی سره خبرې کړي دي، خو دې مطلب دا نه دی چې ګینې په منځ کې حجاب هم نه خبرې خو یې په خپله کړي دي الله رب العالمین سره براه راست. بیا هم ګوره په منځ کې حجاب و. نو په سورت شورا کې یو آیت راغلی دی وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، چې الله تعالی چې چا سره خبرې کوي نو هغه د پردې نه اخوي. نو د دې او د هغه آیت په منځ کې تضاد نشته، ځکه چې موسی علیه السلام الله تعالی سره کلیم الله، خو باوجود داغه حجاب هغه په منځ کې موجود و. ها به حجاب چې کله خبرې اترې کیږي الله رب العالمین سره ملاقات کیږي ناغه بیا په قیامت کیږي. د مؤمنانو مسلمانانو د پاره هغه رؤیت او هغه کلام هغه بیا ثابت دی. او بعض پیغمبران هغه دي ورفع بعضهم درجات، بعض الله تعالی ډېرې اوچتې درجې ورکړي دي، لکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه الله تعالی امام الانبیاء او خاتم النبیین ګرځولی دی، او داغه امت هغه بهترین امت ګرځولی دی په ټولو امتونو کې. خو دلته یو سوال دی چې د دې آیت نه خو معلومیږي چې یاره درجو کې فرق دا ثابت دی او شته، او د بعض روایاتو نه معلومیږي چې نه په درجو کې هم تفاوت دا مه کوئ. یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تفضلوا بین انبیاء الله، دا الله تعالی په پیغمبرانو کې د تفضیل او د غوروالي خبرې مه کوئ. او بل حدیث شریف کې راځي لا تخیرونی علی موسی علیه السلام، ما د موسی علیه السلام نه ګوره خیر او غوره مه ګڼئ. او بل کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یو سړي دپاره دا مناسب نه دي چې هغه دا ووایي چې زه د حضرت یونس علیه السلام نه یعنې ما یاد کی چې دی د یونس علیه السلام نه غوره دی. نو دې روایاتو نه معلومیږي چې تفاوت او دارنګې په هغې په درجاتو کې فرق هغه نشته. او د دې آیت نه خو دا معلومیږي چې فضلنا بعضهم علی بعض. نو علما مفسرین فرمایي چې بغیر د قرآن و سنت د تعلیم نه څوک به د تفضیل او د غوروالي خبره نه کوي، چې نه په قرآن کې راغلی نه په حدیث کې راغلی چې دا افضل دی دا مفضول دی، نو د ځان نه به خبره نه کوي، په هغې پابندي ده. او چې کوم دی که قرآن و حدیث کې راغلی دي نو بیا هغه تفاوت چې دی نو هغه ثابت دی، ځکه چې د دې آیت مبارکه نه دا معلوم شوی دی. نو الله رب العالمین د هغه پیغمبرانو د هغې تذکره کوي، او هر نبی او پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی نو بیا قوم ته چې کوم پیغام او دعوت الله ورکړی دی نو پکار دا وه چې ټول قوم د هغه په دعوت باندې لبیک ویلی دی. خو چرته هم داسې نه دي شوي چې د الف نه یې پورې ټولو خلقو د هغه په دعوت باندې لبیک ویلی. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، خلق تقسیم شوی دی، چا ایمان راوړی دی او چا کفر کړی دی. نو پیغمبر علیه السلام ته چې به کله خلقو وی لست مرسلا، ته د الله تعالی پیغمبر نه، نو پیغمبر علیه السلام به دلی ته ور په دې باندې ډېر غمجن کېدو او ډېر زور به یې وله ورکو. نو الله تعالی وی یوازې ته نه، هر نبی چې دنیا ته راغلی دی نو خلقو په هغې کې اختلاف کړی دی. نو که ستا په باره کې هم چا منلی او چا نه منلی نو ته په دې کې د صبر نه او د اطمینان د هغې مظاهره به کوې، او د الله تعالی چې کوم دی طرف ته به دعوت الله ورکوې. نو هغه د پیغمبرانو تذکره ورته کوي، فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دغه جماعت د پیغمبرانو چې دی تلکه، نو مونږه تاسو ویلي په علم نحوه کې چې دا اسم اشاره ده. تلکه دغه دا المرسلین چې مخکې تیر شو د هغې ته اشاره ده. دغه پیغمبران چې دي نو دغه رسولان او پیغمبران دي غوروالی ورکړی دی مونږ بعضو دوی لره په نورو بعضو باندې. منهم من کلم الله، بعضې به دغه پیغمبرانو کې هغه څوک دي یعنی کلمه الله، ځکه من موصول دی او کلم الله دا صیغه ده او په صله کې لابد من عائد وقد يحذف،
چې خبرې کړي دا غسر الله رب العالمین بغیر د واسطې د ملک نه، لکه موسی علیه السلام چې دی وکلم الله موسی تکلیما. ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دی الله رب العالمین بعض رسول او پیغمبرانو لره په اعتبار د درجو او د مرتبو سره، لکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو کې اعلی درجتن دی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړیو مونږ حضرت عیسی علیه السلام ته چې هغه زوی د مریم بیبي دی. البینات معنی المعجزات الواضحات، ابراء الاکمه والابرص واحیاء الموتى، دا ټول دا هغه معجزات دي الله ته ورکړیو. وأيدناه بروح القدس، أيدناه معنی قویناه او مضبوط کړیو مونږ حضرت عیسی علیه السلام لرا په روح القدس سره، پاک روح چې مراد ته نه دی جبرئیل علیه السلام، او یا روح القدس نه مراد دی انجیل، ځکه چې الله ول کتاب ورکړیو او کتاب آسمانی هغه ذریعہ د تایید او تقویت ته، نو انجیل ته نه مراد دی. ولو شاء الله، اوس دا څونه پیغمبران چې دنیا ته راغلل، نو که الله غوښتلی نو د دې په دې قومونو کې به اختلاف نه وی راغلی، ټولو خلقو به د سیل مې د وخت نبی منلی و. الله تعالی به دې قادر دی چې ټولو خلقو ته ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، که الله غوښتلی وی نو ټولو خلقو ته به الله هدایت کړی وی. خو لیکن په دې کې د الله حکمتونه دي چې هغه ټولو ته هدایت نه کوي، ځکه الله تعالی جنت هم پیدا کړی دی، وعده یې ورسره کړی دی چې خوراکه به درکوم، او جهنم هم پیدا کړی دی او هغه سره یې وعده کړی دی چې تعالی به خپل خوراک درکوم. وی درکار خانه عشق از کفر ناگزیر است، دوزخ کی را بسوزد گر ابو لهب نباشد. وی که چرې ابو لهب نه او د ابو لهب په شان د بدبخت خلق نه، نو اخر دوزخ کې به څوک سوځي او دوزخ له به څوک ځي او د هغه خوراکه به څوک جوړېږي. نو په دې کې د الله حکمتونه دي. نو په سابقه قومونو کې په هغې کې هم اختلاف راغلی و، څوک مؤمن او څوک کافر، او ستا په امت کې به هم دا تقسیم خامخا وي، څوک هدایت یافته او څوک هغه چې کوم دی ګمراه. نو الله فرمایي چې ولو شاء الله ما قتتل الذين، او کچری غوښتلی وی الله رب العالمین. نو ګوره د شاء مفعول هلته کې فصاحت او بلاغت کتابونو کې مختصر کې وی د شاء مفعول چی نو دا اکثر مقدری. ولو شاء الله یعنی ایمانهم، کچری غوښتلی وی الله رب العالمین ایمان د دوی او هدایت د دوی، نو سمانا بیا به دوی په خپل آپس کې اختلاف نه وی کړی، ټول به سیل میں په هدایت او په ایمان باندې راغلی وو. مقتتل الذین من بعدهم، نو په آپس کې به جنگ نو کړی هغې خلقو من بعدهم چې هغه وروستو دغه پیغمبرانو نو، من بعد ما جاءتهم البینات، وروستو د هغې نه چې راغلي و دوی ته هغه معجزات واضحه. ولکن اختلفو، په دې کې د الله حکمت و، هغه قومونو د پیغمبرانو په آپس کې اختلاف وکړو، چا د وخت نبی ومنو او چا ته نه انحراف او انکار وکړو. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، پس بعد په دوی کې هغه څوک چې هغې ایمان راوړو او بعد په دوی کې هغه څوک چې هغه کفر اختیار کو. ولو شاء الله ما قتتلوا، او کچرې غوښتلی وی الله رب العالمین او اراده کړی وی الله رب العالمین، نو ما قتتلوا دوی به په آپس کې جنگ نه و کړی، یعنی اختلاف به یې نه و کړی. خو په دې اختلاف کې د الله د مقدر و، په دې کې حکمتونه وو. ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا، بیا غ سابقه مضمون نه مینس کې دغه مسائل بیان شو، د رسالت او د پیغمبرانو تذکره، او مخکې د انفاق فی سبیل الله حکم تیر شوی دی. نو الله تعالی بیا د هغې اعاده فرمایي. الله فرمایي چې ګورئ د الله په نوم باندې ورکړه کوئ زکات، عشر، صدقات واجبه او نافله، ځکه د قیامت ورځ را روانه ده. او هلته بیا که حسنات انسان حاصلول غواړي یا کامیابي، نو ځان له د نیکۍ منډایي هم هلته نه لګي چې ځان له وي د آخرت په بازار کې به واخلم او د دنیا په بازار کې اخلي. او نه بیا په دوستۍ باندې چې یو سړی وایي زما جګري دوست دی او زه به له دونه نیکۍ په مفتو کې ورکم. ښه الله تعالی بیا به هر سړی ځان له تختی. او نو شفاعت قهري شته چې یاره څوک په زبردستۍ باندې یو مجرم د الله د ګرفت نه او د پکړ نه خلاص کي. نو د هغې ورځې د راتلو نه مخکې تاسو د الله په نوم باندې ورکړه وکئ او د الله تعالی د دین د هغې چې کوم دی نو هغه تحفظ وکئ. او بیا د قرآن پاک هغه مرکزي بنیادی دعوا چې کومه د توحید او د وحدانیت د الله رب العالمین ده، د هغې دپاره آیت ذکر کوي، آیت الکرسی.
دا الله ذات او صفات عالیه بیانې. ځکه چې دیتا سیدۃ آیات القرآن وی، د قرآن پاک د آیتونو سردار آیت. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا اعظم آیات الله. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوسو کو یہ وہ قرآن پاک کے غٹ آیت کو میو دے ناغور توی وی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو. پیغمبر علیہ السلام ورتوی یا ابا المنذر، دادا ابی ابن کعب کنیوا اے ابو المنذر وستا علم دے اللہ تعالیٰ تا تا مبارک کی ډیر خپل جواب دی راکو. او بیا چې کم دنه وی فرمایل چې او دا آیت چې ده نو دا ډیر مبارک آیت ته. او پیغمبر علیہ السلام و فرمایل وی دا آیت چې سو کول ولی نو صرف د دا کور نه بلکې خواطر گاونډیانو الله رب العالمین حفاظت کوي. او چې سو کې د هر مانځنه بعد لولي فرض مانځنه بعد نو د جنت نه د لپاره رکاوټ نشته الا الموت. بس دې لا مړ نه دی نو که کله مړ شو نو سیده به جنت ته ځي. ښه دا د آیت په فضایلو کې او د هغې په برکاتو کې هغه ذکر کړې ده. نو د الله رب العالمین صفات عالیه چې هغه مدبر د کائنات دی او هغه الحی القیوم دی، زنده دی تل تر تله، او هغه باندې ضعف او کمزوری او هغه باندې خوب او دارنګې چې کم دی نو ستومانی دا په هغه باندې نه راځي. او دا ټول اسمان او ځمکه دا د هغه په کنټرول کې دي. نو هغه بنیادی مرکزی دعوه د هغې اثبات کوي او د هغې دپاره هغه دلایل ذکر کوي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا، ای ایماندارو مسلمانانو تاسو خرچ کوئ د هغې مال نه چې روزي کړی ما تاسو ته دی، من قبل ان یاتی یوم، وړاندې نه هغې نه چې راشي تاسو ته یو ورځ چې هغه ورځ د قیامت ته. او هغه داسې ورځ ده چې نشته دی بیوپار او خرڅول اخیستل په هغې کې، لا بیع فیه، په هغې کې اخیستل خرڅول نشته چې یو سړی وي زه به ځان له نیکي هلته واخلمه، وي داسې نشته. او ولا خلت، او نه په هغې کې دوستي شته. خلت ویل کېږي دوستی ته او مودت ته. ابراهیم خلیل الله نو یو سړی وي فلان کې زما دوست دی نو زه به په خپله دوستی باندې چې کوم دی نو هغه له نیکۍ ورکمه او یا به هغه د جهنم نه خلاص کمه. خدا د کافر دپاره هغه دوستی بیا نافع نه ده، او د مسلمان دپاره البته نافع ده. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ولا شفاعت، او نه چې کوم دی نو د هغې ورځې نه مخکې چې نشته دی په هغې کې سفارش. نو مراد د سفارش نه دی سفارش شفاعت قهري، یعنی چې څوک په زور باندې یو مجرم د الله تعالی د پکړ نه خلاصوي نو دا ممکنه نه ده. او یادار چې مراد د شفاعت نه هغه دی چې بغیر د اذن نه وي، او چې کله د الله اذن وشي نو بیا د مؤمن دپاره سفارش ته. رسل روان دي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. او کافران چې دي خاص دي ظالمان او بے انصافان دي. الله لا اله الا هو، اوس دا د الله رب العالمین هغه یعنی صفات عالیه دي د هغې بیان دی چې کافران د هغې نه منکر دي او د هغې قایله کېږي نه، او ایماندار مسلمانان د هغې قایله دي. الله رب العالمین چې دی نشته دی معبود برحق لیکن یو الله دی. الحی القیوم چې هغه زنده دی تل تر تله، په هغه باندې وفات او په هغه باندې فنا نه راځي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، او کل شیء هالک الا وجهه. القیوم چې هغه مدبر او منتظم د ټولو کائناتو دی. قیوم او قیام دا مبالغه ده په قائم کې. نو قائم معنا ولاړ او قیوم معنا یعنی په هغې کې مبالغه ده چې د ټول دنیا او د ټول کائنات انتظام ته الله رب العالمین ولاړ دی. نه ستړی کېږي او نه غافله کېږي او نه اوده کېږي، او دا ټول کائنات دا د الله رب العالمین په کنټرول کې دی. د دې وجه نه قیوم لفظ د دې اطلاق په غیر الله باندې دا ناجایز دی. عبد القیوم د یو سړي نوم دی، او که څوک هغه ته وایي قیوم نو دا ګناه ده، ځکه قیوم الله دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، نرانیسی الله رب العالمین لره پرکالی او نه خوب. سنه هغه پرکالی دا معمولی خوب ته ویل کېږي. نو الله رب العالمین هغه باندې نه کمزوری خوب راځي، یعنې نه پوره غافله کېږي او نه نیم غافله کېږي. دا د الله رب العالمین د ذات سره منافي خبرې دي. دا عقیده به مسلمان لري. او خاص د الله رب العالمین لپاره دي ټول هغه څیزونه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي،
ملکن وخلقن وعبیدن من ذا الذی یشفع عنده سوک دے هغه ذات چې هغه سفارش کی پنځ د الله رب العالمین باندې لیکن په اجازت د الله رب العالمین سره معنا لا احد اس سوک نشتا چې هغه بغیر د اذن نه سفارش کی او عالم دی الله رب العالمین او پیجن ټول هغه سيزونه چې هغه په مخ کې ردی مخلوق باندې دي او یا رس ردی مخلوق ندي ما کان ما یکونو چې څه شوي دي او څه به راځي نو دا ټول د الله په علم کې دي ولا يحيطون بشيء من علمه او نه احاطه کوي دا ټول مخلوقات په یو شی د معلوماتو د الله رب العالمین باندې دا الله سره په علم کې چې کومې خزانین غختې دي نو دا ټول کائنات په هغې باندې احاطه نشي کولی او دا غي معلوم والی نشي راوستلی الا بما شاء لیکن په هغه څه باندې چې وغواړي الله رب العالمین که الله تعالی یو پیغمبر ته علیه الصلاة والسلام په وحی سره د خپلو مغیباتونه یو شی وښي او یا یو ولی ته الله تعالی په کشف او په الهام سره یو شی وښي الا بما شاء دا خو جدا خبره ده لیکن چې الله تعالی چاته نه ښودلي نو بیا دا کائنات او دا ټول مخلوقات دی دا الله تعالی غ معلومات په خپل کنها او دا غي ادراک هغه نشي کولای وسع کرسیه السماوات والارض او شامل دا کرسی دا الله رب العالمین فراخ دا کرسی دا الله رب العالمین اسمانونو او زمکه تا وسع کرسیه نو دا کرسی څه شی دی نو یا خو دا کرسی دا یو جسم دی او د او اسمانونو نبره بیا کرسی دا د کرسی نبره عرش دی او حدیث مبارک کې راځي چې دا او اسمانونه او د ازمکه او ما فیهما وی دا د کرسی په مقابله کې داسې دي لکه په یو لوی میدان کې چې یو ګوتما او یو ګوتۍ د هغې حلقه یو انسان ورته وکي کرسی دومره غټه ده او بیا کرسی او د اسمانونه او ځمکې او ما فیهما د عرش په مقابله کې دا داسې دي لکه په ټول میدان کې چې داسې یو وړوکې غونته ګوتمه ورته وکي د هغې حلقه نو یا خو مراد د کرسی نه هغه جسم دی خو نعوذ بالله دا مقصد نه دی چې الله تعالی ګینې په کرسی باندې کینی لکه څنګه چې بادشاہ په کرسی باندې کینی یا یو حاکم بلکې دا کرسی او مخلوق دی او الله رب العالمین دا داغه د عظمت او د الله رب العالمین داغه د جلال دا داغه مظاهر دي چې الله تعالی دا لوی لوی کائنات او دا لوی لوی مخلوقات هغه پیدا کړی دي نور الله تعالی داغه د پاره حیز نشتا داغه د پاره مکان نشتا داغه د پاره جسم او اعضاء ټولونه الله تعالی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا او یاسن مفسرین وی کرسیه وی دا عبارت ته د علم الهینا نو وسع کرسیه شامل علم مبارک د الله رب العالمین السماوات والارض خطه برچ سکیږي نو دا د الله تعالی د علم او داغه د پوهه مطابق کیږي ولا يؤوده حفظهما او نستړی کوي الله رب العالمین لرا حفاظت او نگرانی د اسمانونو او د ځمکې د کم وخت نه دا ټول اسمانونه او ځمکې الله تعالی ودرولي دي قائم کړي دي او تر قیامت پورې دي خو الله رب العالمین په دې باندې ستړی کیږي نه مانده نه میشوت وهو العلی العظیم او دغه الله رب العالمین ډیر عالی شان دی او ډیر عظیم الشان دی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی اوس چې هر کله د الله رب العالمین خدایی او د الله تعالی الوهیت او داغه صفات دا ټول واضح شو نو الله تعالی فرمایي چې دلالت او هدایت دا دواړه سره واضح شوي دي نیک لار او کږه لار هغه دواړه واضح شوي دي نو اوس په دین کې اکراه نشته په دین کې بچا باندې جبر نشته دا د خوښې څیز دی او دا د رضامندۍ څیز دی لا اکراه فی الدین البته که هغه اشکال پی چېرې مرتد چې دی چې یو سړی د دین نه واپس شي نو په هغه باندې خو مونږ جبر کوو چې شابه واپس دین ته راشه او که نه راځي نو بیا دې مړ کوو چې اسلامي حکومت یې ښه ما او تا نه نو دا خو اکراه شته نو جواب دا دی چې لا اکراه فی الدین معنا په ابتدا د اسلام کې او په آغاز کې اکراه نشته او چې او پیری اسلام قبول کو او بیا د اسلام نه واپس کیږي نو دا در حقیقت کې په اسلام باندې اعتراض دی او دا پاغي کې عیبونه لټول دي دیو جن بیا پاغي کې هغه جبر شته دلته مراد دی ابتدا د اسلام یا کو څوک سوال کوي چې په اسلام کې خو جهاد دی او په جهاد کې د توري په زور باندې خلق مسلمانای نو جواب دا دی چې نه مونږ څوک مسلمانو نه جهاد خو دې د پاره دی چې دفع د فساد وکي لکه مخکې تیر شو چې د ظالم لاس راونیسي او دا ظالم چې کوم خون ریزي کوي او د مظلومانو ویني توي او یا د چا عزتونه پېمال کوي
نو چې په معاشره کې امن راولي او د فساد خاتمه وکړي. دې لپاره نه چې خلک په زور باندې مسلمانان کی. لا اکراه فی الدین، نشتره جبر په اعتبار د قبلولو د دین سره. قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره واضح شوه د هدایت دا گمراهی نه، غی ویل کی گمراهی ته او دلالت ته. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، پس هر غسوک چاغه کفر وکي په شیطان باندې یا کفر وکي په بوتانو باندې او ایمان نوړي په الله رب العالمین باندې. طاغوت دې مختلف اطلاقات دي. طاغوت اصل کې مبالغه ده په طغیان کې. طغى يطغى اذهب الى فرعون انه طغى. نو طغیان او خلق وی دریا میں طغیانی آئی، په دریاب کې طغیانی رااله، د حد نه تجاوز وکړو. نو دا طاغوت چې ده یا خو اطلاق کیږي په شیطان باندې، او داغي بیا تفسیر داسې کوي او تشریح داسې کوي علما چې کل من عبد وتمرد من دون الله، هر غسوک چې داغه عبادت شو او د سرکشه ده د الله نه ما سیوا د عبادت شو، نو دا طاغوت ده. خدا قید به سره سیوا کو کل من عبد من دون الله وتمرد. دغه بعد خلق وی کل من عبد من دون الله فهو طاغوت، چې څوک معبود من دون الله دی او عبادت وشو نو ودا سره طاغوت دی. نو نعوذ بالله بیا خو عیسی علیه السلام عبادت شوه دی، عیسایانو کړه دی، نو بیا باغتم طاغوت وای. نو کل من عبد من دون الله وتمرد فهو طاغوت، نو چې متمرد دی نو هغه بیا طاغوت دی. او دویم اطلاق د طاغوت اطلاق کیږي په بوتانو باندې، اصنام، ځکه چې دا بوتان چې دي نو دا معبودان باطل دي او معبودان من دون الله دي. او یو دریم اطلاق دی د طاغوت ضد اسلامی نظام. طاغوت معنا ضد اسلامی نظام، دا ته 15 سپاره کې راشي چې تحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. الله تعالی فرمایي دي طاغوت لخبل فیصله وړي، هلته کې د کعب ابن اشرف اغله خپل فیصله وړي وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرې خو. نو ضد اسلامی نظام چې کم نظام هم دی، کاغه پیرنګي نظام دی، کاغه سوشلیزم دی او کاغه سرمایه‌دارانه نظام دی، خو د اسلام د عادلانه نظام نه علاوه او د قران د قانون نه علاوه چې کم نظام دی نو دا طاغوت دی، ضد اسلامی نظام. نو الله تعالی فرمایي چې فمن یکفر بالطاغوت، پس هر غسوک چاغه کفر وکړو په بوتانو باندې یا په شیطان باندې، داغې نه انکار وکړو او ایمان راوړ په الله رب العالمین باندې، فقد استمسك بالعروة الوثقى، نو بس په تحقیق سره د مضبوطه ونیولا هغه کړی مضبوطه لرا، د ټینګ کړه هغه کړی مضبوطه لرا. عروه ویل کی کړی ته، او وثقا معنا یعنی مضبوطه، دا سه مضبوطه کړی د اسلام ونیولا. لن فصام لها یعنی لن قطاع لها، چې نشته کټ کې دلداغه د پاره یو سړی یو کړی ونیسی نو بعد وخت کې هغه کړی هغه پړې کمزوري نو درز راوشلیږي. الله وی د اسلام داسې رسید چې دا چاونی ولا نو دی وسیده په جنت تخیجی ښه، او دی وسیده په دی باندې الله پاک ته رسیږي. د دې وجنه قران حکیم کې بل ذکر راشي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دا الله رسي مضبوطه ونیسي. نو دا الله رسي څه شه ده؟ نو پیغمبر علیه السلام وی حبل الله هو القرآن، دا الله رسي دا قرآن پاک دی، او دا الله رب العالمین مونږ ته راستولې ده چې په دې باندې عقیده او عمل وکړي، سیده به الله رب العالمین ته په دې باندې رسي. نو دا کټ کیږي نه. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني لا انقطاع لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وس الله رب العالمین خود دین رسي راولېګلا او د قرآن قانون راولېګو، خو خلق دو قسمه شو. مخکې بیانو چې خلق دو قسمه دي، یو اهل نور یو د اهل ظلمت، یو رڼا والا او یو تیارې والا. نو موحدین مؤمنین دا رڼا والا دي، او کافران او مشرکین وی دا اغا ظلمت والدی. نو لہذا ایماندار مسلمانان با اللہ رب العالمین رڼا طرف تر بوزی، او کافران چی دی نو حقی ملگری شیطانان دی اغی دا رڼا تیری طرف تر بوزی. نو اللہ رب العالمین فرمائی دا دا حق و دا باطل معرکہ دا دا ازل نتر ابدا پوری بروانی. پیغمبر علیہ السلام تا تسلی دا چه ہمیشہ پارا دنیا چه قائم شوی دا نور او ظلمت او حق او باطل، توحید او شرک دا سره په جګړه دي، سنت او بدعت
دا سره په جګړه دي او دا معرکه به تر قیامته پوری. الله ولی الذین آمنوا، ولی معناګانې ګڼې دي او دلته کې معنا یا د ناصر او یا معنا د دوست، یا محب یا ناصر. الله رب العالمین چې د مددگار دی د ایماندارو مسلمانانو، یا الله تعالی محبت کوونکی دی، دوست دی د ایماندارو مسلمانانو. راوباسي الله رب العالمین دغه ایماندارو لره دغه تیارو د کفر او د شرک نه، من الظلمات الى ظلمات الكفر والشرک، په طرف دا غرنا باندې ان الى نور الایمان، په طرف دا غرنا د توحید او د ایمان باندې. او هغه کسان چې هغه کفر اختیار کړی دی، اولیاءهم الطاغوت، دوستان داغي د پاره هغه شیطانان دي، داغي دوست خو الله او د کافرانو دوستان چې دي نو هغه طواغیت دي، شیطانان دي، او چې کوم نو دغه بوتان دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات، چاغیر او باسی دوی لره دا غرنا د توحید او د ایمان نه په طرف دا غتیرو د کفر او د شرک باندې. خدل ته سوال لې الله تعالی وی چې دا د طاغوت کم ملګری دي، نو دا طاغوت او شیطان هغه د رڼا نه ظلمت طرف ته بوزي. نو لہذا یو سړی د پخوانه کافر دی، یو سړی د پخوانه کافر دی، کافر دی، کافر دی، نو دی خو د رڼا نه تیاری ته نه تللی، او بس په تیاره کې دی او په تیاره کې پاتې شو، او الله تعالی نه د رڼا نه دی تیاری ته لاړو. نو یا خدا دا وای دا د مرتدینو کافرانو بیان دی. یو پیری د ایمان رڼا لیدلې وه خو بیرته کافران شو، نو د رڼا نه تیاری طرف ته لاړل، یا خدا معنا ده. او یا وای دا هغه کافران مراد دي چې رسول الله مبارک مبعوث نو، نو دوی خو مخکې نه چغې وولې چې مونږ په هغه باندې ایمان راوړو او مونږ به د هغه مرسته کوو او د هغه ملګرتیا وکړو. او چې کله پیغمبر علیه السلام مبعوث شو نو اوس د هغې نه انحراف او د هغې نه انکار وکړو، نو بیا دا د رڼا نه ظلمت طرف ته لاړل. او یا دریم جواب دا دی وای په هر انسان کې چې الله تعالی کوم فطري صلاحیت ایښی دی، کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، نو بیا به ده کې رڼا وه، په ده کې د رڼا صلاحیت و، خو د هغه صلاحیت هغه یې بلکل ضایع کړو، نو بس تیارې طرف ته لاړو. یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه. اوس الله تعالی مثالونه بیانوي، یو د اهل نور د پاره او بل د اهل ظلمت د پاره. الله وی ګوره ابراهیم علیه السلام او نمرود دا سره به جګړه دي، مناظره ده. یو رئیس الموحدین دی او یو رئیس المشرکین او رئیس الدهریین دی، او دواړو جګړه ده او مناظره ده د یو بل سره. یو نور والا دی او بل ظلمت والا دی، یو د الله دوست دی او بل د شیطان دوست دی. نو دا د حق او د باطل معرکې خو به رواني. پیغمبر علیه السلام ته تسلی ده که ابو جهل تا ته په مقابله کې ولاړ دی او یا بل کافر د اسلام مقابله ته ولاړ دی، نو دا څه ناشنا او عجیبه خبره خو نه ده، خو د پخوانه دا قانون او دا نظام دقه شانتې دی، د حق او د باطل معرکه وي. نو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هغه بادشاه چې د هغه نوم دی نمرود یا نمروز په ځال سره، نو ده هم د خدای د هغې چې کوم دی نو دعوه یې کړې وه او د ابراهیم علیه السلام سره یې مناظره وه. ابراهیم علیه السلام هغه ته د الله رب العالمین طرف ته دعوت ورکو. نو ابراهیم علیه السلام تینا تپوس دا نمرود تینا تپوسو کو د ابراهیم علیه السلام نه چې دا کم الله طرف ته ما ته دعوت راکې، نو دا الله څوک دی، ته ما ته راغلک تعریف بیان کا. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. زما خدای هغه دی چې هغه چې کوم دی د مشرق او د مغرب نه. لاول ورته دا وی چې زما پروردگار هغه دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نو هغه چونکې غبي و نو دوه کسان یې راوغوښتل، یو باندې د 500 سزا ختې وه، نو وېدا مې خلاص کو، نو وګوره وېدا مې مړ ژوندی کو، او بل 7 سړی راګیر کو، هغه یې بلا وجې مړ کو، وګوره وېدا مې چې کوم دی نو سړی مړ کو. وی مرګ او ژوند خو زم کولی شم. ابراهیم علیه السلام پوه شه سړی بې وقوفه دی او په دلیل پوهېږي نه، نو هغه دلیل یې پرېښودو. یو بل دلیل چې هغې کې دی ملزم شي هغه یې ورته ذکر کو چې زما الله نور د مشرق نه راخیږي او مغرب کې پرې باسي، او که ته ځان ته الہ وای نو ته دې عکس وکړه. نو فبهت الذي کفر سړی لا جواب شو. اوس داسې ونه وی چې دا د مشرق نه خو زه راخیږم او مغرب کې پرې باسم، او که ستا خدای موجود نو هغه دې عکس وکړي. وایي ځکه چې نمرود ته ښه پته وه چې ابراهیم علیه السلام حق پیغمبر دی او زه دروغجن یم، او که دې ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته لاس اوچت کړل نو الله تعالی د دعا رد کوي نه، په حق ټیم به دا کار شوی وي. او چې کله کار وشو
او نور د مغرب نه راوخیږي نو هغه بیا کم وخت دي هغه بیا د جزا او د سزا هغه ټیم به جاري شي زما کرسی به هم ختم شي اقتدار به هم ختم شي او حکومت به هم ختم شي او الټا لینے کے دینے پڑیں گے دا خو براګیر شم نو دوی راشه غوره دا ده چې بس جواب مو ورکوه شیخ فریده او پټه خوله دې بهتري ده نو بس خاموش پاتې شو فبهت الذي کفر نو الله رب العالمین فرمایي د نور او د ظلمت دا یو مثالونه دي او بیا د حضرت عزیر علیه السلام واقعا ذکر کی اهل النور اغم دا هغې دپاره مثالونه دي او چې کوم خلقو بعد الموت نه منه نو هغه اهل ظلمت دي نو الله تعالی فرمایي چې دا مثالونه او دا واقعات د عبرت او د موعظت دپاره تاسو ذکر کیږي الم تر الی الذی حاج ابراهیم نو بیا دا د الم تعلم څونه واقعات چې راغلي دي نو دا رویت بصری نه دی دا رویت قلبی دی آیا ته نه ګورې په طرف د هغه سړي باندې حاج ابراهیم یعنی جادل ابراهیم چې هغه مناظره کړې وه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره په باره د پروردګار د هغه کې ان آتاه الله الملک ان لان آتاه الله د دې وجه نه چې ورکړی و هغه ته الله رب العالمین حکومت لره دا مناظرې ځکه کولې او دا مباحثې ځکه کولې چې دی د کرسی او د اقتدار په نشه کې مست او په هغې کې مغروره شو نو د خدای د پیغمبر سره یې مناظرې شروع کړې اذ قال ابراهیم په هغه وخت کې چې کله وفرمایل حضرت ابراهیم علیه السلام چې زما پروردګار خو هغه ذات دی ځکه هغه دې تپوس وکړو ستا خدای څوک دی چې ماله دعوت راکوي وی زما پروردګار خو هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي وویل دغې نمرود چې زه هم ژوندي کول او مړه کول کوم او هغه چلې وکړو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا سړی خو په هېڅ هم نه پوهېږي قال ابراهیم او فرمایل حضرت ابراهیم علیه السلام چې بس په تحقیق سره الله رب العالمین راولي دین ورله راوراخېږي د مشرق د طرف نه راولته دین ورلر د مغرب د طرف نه که ته ځان ته خدای وایې نو بیا دا کار وکړه فبهت الذي کفر بهت معنا تحیر و دهشه لا جواب شو متحیر شو هغه کافر څوک نمرود والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها دا بل الله تعالی د خپل یو نبی د اهل نور یو مثال ذکر کړي حضرت عزیر علیه السلام دې چې کوم دی په یو کلي باندې ور روانو چې هغه کلی دی بیت المقدس او چې کله ورتیر شو وی کتل نو بیت المقدس ټول چې کوم دی نو هغه ټکو سترې پروت دی ځکه بخت نصر یو ظالم بادشاه تیر شوی او مخکې مونږ ویلو چې نمرود او دارنګې بخت نصر نو دا دواړه په ټوله دنیا باندې حکومتونه کړي دي نو دا بخت نصر لګېدلی و په بیت المقدس باندې چې کله قابض شو حملاور شو نو ټول کلی وران کو خلک یې مړه کړو او خلک یې تیح تیخ کړل نو دا خلک ټول چې کوم دی نو هغه دقه شانتې پراته دي او دا کلی وران ویجاړ پروت دی نو حضرت عزیر علیه السلام ځان سره به دې کلي تېرېږي او وی انا یحیي هذه الله بعد موتها دا دومره کلی او دا دومره ملک چې پروت دی نو چې دا به الله تعالی څنګه دوباره ژوندي کوي نو دا مطلب نه دی چې بعث بعد الموت کې څه شک دا خو بنیادي عقیده ده یو عام مسلمان ساده هغه هم دا عقیده لري او بیا د الله نبی نو هغه خو به خامخا دا عقیده لري خو مطلب دا چې کیفیت به یې صحیح د هغه کیفیت باره کې حضرت عزیر علیه السلام دا چې کوم دی نو هغه سوال کوي نو الله رب العالمین حضرت عزیر علیه السلام په دقه ځای باندې وفات او بیا 100 کاله دی په دقه ځای باندې وفات دی ورسره د خوراک څه سامان دی انځر دی شیره ده هغه هم دقه شانتې پراته دي او یو سره خر دی هغه هم دقه شانتې په هغه ځای 100 کاله پروت دی او 100 کاله خر نه واښه غواړي او نه شوتل غواړي دقه شانتې پروت دی د الله په حکم او حضرت عزیر علیه السلام هغه هم د الله په حکم باندې دی 100 کاله پس الله رب العالمین دوی راژوندي کړل نو هغه خرې په خپلو سترګو باندې وکته چې د هغې ډانچا د هغې کالبوت د هغې اجزا یو بل سره یو ځای کېږي او په دې کې الله تعالی پکې روح واچو او هغه چې کوم دی اوازونه شروع کړل نو هغه مشاهده یې وکړه حضرت عزیر علیه السلام در حقیقت کې مشاهده کول غواړي وروسته ابراهیم علیه السلام هم وایي چې رب اریني کیف تحیی الموتی هغه کیفیت غواړي زمونږ کتابونه وایي یو د علم الیقین او یو د عین الیقین او یو د حق الیقین اوس ما او تا ته پته ده چې اور چې دی دا سیزل کوي په دې زمونږ ښه نظریه مضبوطه ده چې اور سیزل کوي خو چې کله ما او تا اور په خپله بل کو او په هغې کې هغه لرګي یا یو انسان
څوک مونږ وګورو هلکه دا ولې دونه خوږي یاره بس وي دا په اور باندې سوی ومه ټول وجود د هغه پوټي پوټي او کله کله داسې وشي خدا نه خواسته چې ما او تا په خپله زمونږ لاس وسوځي او یا دې اور ته چې کوم دی نو هغه پرېوځو او بیا راته په خپله احساس وشي نو دا لاول چې زما او ستا نظریه جوړه ده لا مشاهده هم نه ده کړې خو ښه مضبوطه عقیده هم ده چې اور سېځل کې ان النار محرقة نو دا دی علم الیقین او چې کله بیا په سترګو ولید چې هغه د فلانکې شی وسېده او دومره په تکلیف شو هغه ایرې شو نو دا دی عین الیقین او چې کله په خپله پکې خدا نه خاصه یو انسان وسوځي او څه پې بیا تیر شي هغه حالات نو دا دی حق الیقین نو دا د مشاهدې مختلفې مرتبې دي نو دا نه و چې ګینې عزیر علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام د هغې په بعث بعد الموت باندې عقیده نه وخه د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وایي اولم تؤمن ولې ستا په دې باندې ایمان نشته بعث بعد الموت باندې نو قال بلا ابراهیم علیه السلام وایي بلا یعنی بلا آمنتو زما پې ولې ایمان نشته زما خو پې ایمان دی خو ولکن لیطمئن قلبي یعنی ولکن سألتو لیطمئن قلبي ایمان د پاره تپوس نه کوم ایمان مشته شکر دی د اطمینان د پاره تپوس کوم چې ما ته هغه حق الیقین هغه راته حاصل شي او عین الیقین هغه راته حاصل شي نو بهرحال عزیر علیه السلام هغه الله رب العالمین چې کوم دی نو راپورته کو او الله تعالی ورته وی هغه خوراک ته دی وګوره هغه هم ټول نه خراب شوی دی نه بدبودار شوی دی په خپل حالت باندې دی او دې خر ته دی وګوره د هغې مشاهده یې وکړه او بیا حضرت عزیر علیه السلام الله تعالی د بعث بعد الموت لپاره یو دلیل قائم کو او بیا حضرت عزیر علیه السلام کلي ته راغی چې کلي ته راغی نو نوسي چې وو هغه سپینګیري وو عزیر علیه السلام لا تورګیری وه او نوسي سپینګیري شي وو ځکه دا خو 100 کاله زمانه پکې تېره شوې ده او بیا چې کوم دی نو هغه حضرت عزیر علیه السلام خلقو سره چې ملاقات وشو نو حضرت عزیر علیه السلام خصوصیت دا چې د تورات په یادو باندې یادو نو خلقو ته وی انا عزیر هغې په یقین نه کېدو ځکه چې خلق بدل شوی دی معاشره ټول کلی بدل شوی دی نو آخر کې ورته وي که ته عزیر یې بعضې بوډاګانو ورته وي نو ځکه نه تورات خو واوروه نو تورات یې ورته واورو عن ظهر القلب په یادو باندې ورته واورو ښه نو نعوذ بالله هغې وي ښه دا د خدای زوی دی ښه ځکه چې کوم تورات یې په یادو باندې واورو وقالت اليهود عزیر ابن الله نو الله رب العالمین فرمایي چې دا د حضرت عزیر علیه السلام واقعه چې دا د الله تعالی نبی او د اهل نور یو تمثیل دی او بیا د هغه دا واقعه د بعث بعد الموت لپاره د الله د وحدانیت لپاره د عزیر علیه السلام د رسالت لپاره هغه ټول بنیادی عقاید د هغې اثبات پکې راځي نو فرمایي چې او کالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها دا او کالذي کې دا کاف دا زائد دی او دا الذي عطف دی په هغه مخکې الذي باندې نو الم تر الى الذي او الم تر الى الذي آیا ته نه ګورې یعنې تا ته معلومه نه ده هغه سړی مر على قريه چې هغه تیر شو په یو کلي باندې او په یو خاریه باندې چې هغه بیت المقدس او دا څوک چې تیر شوی دی نو دا حضرت عزیر علیه السلام دی الله وی دا هغه واقعه ځان ته مخې ته که وهي خاویة على عروشها او حال دا دی چې دغه کلی د بیت المقدس چې و خاویة معنا ساقطة دا ټول را غورځېدلی و په هغه چتونو خپلو باندې عروش یعنې علی سقوفها نو مطلب دیوالونه راتاو شوي دي بیا پې چتونه راتاو شوي دي او ټول ملک او کلی وران شوی دی بخت نصر هغه ملک لتاړ کړی و ښه ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون نو ټول کلی وران کړی و نو قال انا يحيي هذه الله بعد موتها وفرمایل حضرت عزیر علیه السلام دغه کالذي چې څرنګې به ژوندي کوي دې خاریې لره انا يحيي هذه یعنې اهل هذه مضاف پکې مقدر دی دا کلی به الله څنګه ژوندی کوي د دې کلي دا اهل به الله تعالی څنګه ژوندی کوي کیفیت به یې صحیح الله رب العالمین رستو چې کوم دی د مرګ د هغې نه چې دا مړه شوي دي فاماته الله 100 عام نو پس وفات کو الله رب العالمین حضرت عزیر علیه السلام فاماته الله 100 عام یعنی والبسه 100 عام ځکه اماتت خو په یو سیکنډ کې کېږي دا نه چې په 100 کاله کې یې مړ کړو فاماته الله 100 عام یعنی فاماته الله والبسه 100 عام مړی کو وفات کو او بیا 100 کاله دقه شانته مړ وساته بیا را ژوندی که الله رب العالمین هغه لره
نو چې کله راژوندې کړو الله تعالی دې نه تپوس کوي. او فرمایل الله رب العالمین چې څومره وخت تیر کو او درنګ تیر کتا په دې مقام کې. او فرمایل حضرت عزیر علیه السلام چې ما درنګ تیر کو یو ورځ او یا بعض حصہ د ورځې روغ ورځ یا نیمه ورځ، ځکه چې کله دې دغه کلي ته راتو نو دا سحرو د چاشت وختو، او چې کله بیا راژوندې شو نو دا نور په زیړي وو. نو د خیال دا و چې ګینې پوره ورځ ده، خو چې بیا سوچو که لږه حصه خو تېره شوې وه، اوس هم لا لږه حصه پاتې ده، نو مطلب دا چې نیمه ورځ شوه. قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامک. او فرمایل الله رب العالمین چې بلکې تا خو وخت تېر کړی په دې مقام کې 100 کاله، تا باندې 100 کاله دلته کې تېر شو، خو بس ته وګوره هغه خوراک خپل ته او هغه څښاک خپل ته، هغه طعام چې و التین دا انځرو، او دا شراب چې دی نو دا شیره وه، انګورو چې کوم دی نو د هغې هغه اوبه وې، وی تا ځان سره راخیستې دي، نو تا هغې ته وګوره لم یتصنح یعنې لم یتغیر، بدبویه شوي نه دي، بدبو پکې نه ده لګېدلې او نه پکې تغییر او نه پکې چې کوم دی څه فرق راغلی دی. حالانکې مونږ خو جنن شی کېدو نو سار له بیا خرابي، او بیا خصوصا که بجلی نه نو بس بیا خو چې کوم دی نو هغه شی بدبویه شوي وي، پی خراب شوي وي، او په دې کې فرق نه دی راغلی. دا د الله تعالی د قدرت علامات دي. وانظر الى حمارک، او وګوره ته ای حضرت عزیر علیه السلام په طرف د خپل خر باندې، ولنجعلک آیة للناس. څه مطلب؟ یعنی فعلنا ما فعلنا لتعتبر ولنجعلک آیة للناس. وکړو مونږ هغه عمل لره چې کوم مو وکړو د دې لپاره چې ته عبرت حاصل کړې د دې نه، ستا لپاره او د ټول انسانیت دپاره عبرت شي، چې څوک دا نه وایي چې یاره بعث بعد الموت دا به څنګه کېږي. الله تعالی وایي ستا د سترګو مشاهده شوه، او دې لپاره چې وګرځو مونږ تا لره یو نښه د قدرت آیتا، یعنی آیتا علی البعث، دا به یو نښه شي په بعث بعد الموت باندې دپاره د تمام انسانیت. او وګوره ته په طرف د هغه هډوکو د خر باندې الی العظام، یعنی الی عظام الحمار، د دې خپل خر د هډوکو ته ګوره، او یا هغه کوم مړي چې به دغه کلي کې پراته وو نو هغو ته الله تعالی یادوي چې کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ننشزها معنا نحرکها یا نرفعها، چې څرنګې مونږ حرکت ورکو دغې هډوکو لره، یا څنګه مونږ پورته کړو دغې هډوکو لره، او بیا اغوندو مونږ هغې ته غوښې لره. وی دا ټول حالات او مشاهده په خپله وکړه. نو چې کله یې وکړه نو چې کله واضحه شوه حضرت عزیر علیه السلام ته دا خبره، نو فرمایل حضرت عزیر علیه السلام چې زه پوهېږم چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی علی کل شیء قدیر. واذ قال ابراهیم رب ارینی کیف تحیی الموتى. نو یو خو مخکې د نور او د ظلمت خبرې وې، دا د اهل نور مثالونه دي. ابراهیم علیه السلام رئیس الموحدین دی، او هغه د نور د هغې یو مثال دی. او بل دا ویل شوي وو چې یخرجهم من الظلمات الى النور، د ظلمت نه نور طرف ته راولي. نو ابراهیم علیه السلام په کومه معاشره کې او په کوم کور کې پیدا دی؟ هغه د آزر نه پیدا دی، هغه ظلمت والا دی، مشرک او کافر دی، او الله تعالی ته دا نور او رڼا والا پیدا کړی دی. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. نو ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین نه دا درخواست وکړو چې یا الله کیف تحیی الموتى. اوس دلته کې دا سوال چې ابراهیم علیه السلام دومره لوی نبی دی، خلیل الله دی، او دا خو بنیادی عقیده ده چې یاره مړي به ټول ژوندي کېږي، او ابراهیم علیه السلام سوال کوي کیف تحیی الموتى. نو جواب بالکل واضح دی چې ابراهیم علیه السلام د بعث بعد الموت باره کې نه شک شته نه شوبه شته، په دې باندې مضبوط یقین دی، ځکه دا خو ادنا مسلمان هم یقین لري او مسلمان نشي پاتې کېدلی. نو دې سوال د بعث نه کوي، سوال د کیفیت په باره کې کوي چې هغه طریقه به یې څه چې زه د هغې مشاهده وکړم. اوس سوال دا دی چې کله دی د مشاهدې او د کیفیت سوال کوي، نو الله تعالی ورته دا ولي ووی چې قال اولم تؤمن. نو مفسرین حضرات فرمایي دې لپاره چې یو کچ فهم، یو کوک فهم والا سړی سبا له ابراهیم علیه السلام باندې اعتراض ونه کړي. الله تعالی دا خبره کلیر کړه، اولم تؤمن قال بلا. ایمان مضبوط دی، ایمان د ټولو نه ډېر کامل دی، خو صرف د کیفیت په باره کې سوال کوي. اوس یو بل اشکال دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وی که پردې لرې شي او عالم غیب ما ته ټول ښکاره شي، جنت او دوزخ او ملایکې او الله تعالی دیدار او دا ټول، نو زما په ایمان کې به دونه اضافه هم نه راځي.
مطلب دا چې زما ایمان اوس بالکل کومه مرتبه کې دی نو که دا پردې لرې شي زما ایمان به بیا هم حق شانتي. نو دې نه خو معلومیږي د دې آیت نه چې ابراهیم علیه السلام درخواستونه ځکه کول چې ما ته چې کوم دی هغه اطمینان هغه زما مضبوط شي. ایمان خو مشته خو چې اطمینان راته میلاو شي. او حضرت علی سی وی زما اطمینان داسې کامل دی که هر څه ووینم نو په هغې کې ترقي نه راځي. نعوذ بالله د حضرت علی صاحب اطمینان دا د حضرت ابراهیم علیه السلام نه زیات و. نو جواب دا دی چې اصل کې د اطمینان هم بیا خپل مراتب دي. د اولیاء الله خپل اطمینان دی، د صحابه کرام خپل اطمینان دی، او بیا د پیغمبرانو د هغې نه بړکر اطمینان دی. نو کچری حضرت علی کرم الله وجهه او یا نور صحابه کرام اولیاء الله هغې د اطمینان په اعلی مرتبه کې دي، خو بیا هم د پیغمبرانو چې کوم اطمینان دی نو د هغې نه اوس هم لاندې دي. د پیغمبرانو اطمینان د هغې نه ډېر اوچت دی، ځکه د هغې مقام او مرتبه اوچته ده. حسنات الابرار سیئات المقربین مشهوره محاوره ده. نو ابراهیم علیه السلام درخواست وکړو چې یا الله دا مړي به څنګه ژوندي کېږي؟ نو الله ورته وی کیفیت یادوي، وی چې او نو یې ګوره ورته څلور مارغان راونیسه او بیا چې کوم دی نو هغه څلور مارغان ځان سره ښه عادت که چې تا وپېژني او تا سره یو ممارست پیدا شي. بیا یې ذبح که، د هغې چې کوم دی نو دا بڼې او د هغې دا غوښې او د هغې دا اجزا ټول خلط ملط که، سرونه یې ځان سره وساته او د دې نه چې کومه قیمه جوړه شوه نو دا به د خوا و شا غرونو باندې کېده. نو هغه په مختلفو غرونو باندې کېښودلې، څه یو ځای څه بل ځای څه بل ځای، او ابراهیم علیه السلام میدان کې ولاړ دی. او بیا ورته آواز وکړه. نو ابراهیم علیه السلام ورته آواز وکړو ځکه په هغې کې کمتره ده، طاووس دی، او په هغې کې چې کوم دی نو هغه غراب دی، او دغه رنګې چې کوم دی نو هغه په هغې کې څلور مارغان ابراهیم علیه السلام هغه راخیستي دي، دیګ دی، چرګ، او اقه چلې ورسره وکړو. او چې کله ورته آواز وکړو نو په هوا کې د هغې ټولو بڼې او د هغې وزرې او د هغې غوښې هغه ټولې په هوا کې یو بل سره یو ځای کېدې. او ابراهیم علیه السلام ته بالکل صحیح سالم یأتینک سعیا ټول راغلل او ژوندي شو. مشاهده یې وکړه د بعث بعد الموت دپاره. نو الله رب العالمین هغه کیفیت ورته د بعث بعد الموت هغه واضحه کړو. نو فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، او یاد کړئ هغه وخت چې کله وفرمایل حضرت ابراهیم علیه السلام چې ای زما پروردګاره وښایه ما ته چې څرنګې ته ژوندي کوې دې مړو لره. نو وفرمایل الله رب العالمین اولم تؤمن، ولې تا په دې باندې ایمان نشته چې یاره بعث بعد الموت حق دی؟ نو قال بلا، بلا معنا آمنتو، ځکه بلا راځي لپاره د ایجاب د نفي. ولې نه؟ زما خو په ایمان شته. نو بیا تپوسونه ولې کوي؟ ولكن ليطمئن قلبي، یعنی ولكن سألت ليطمئن قلبي، سوال دې دپاره کوم چې زما زړه په دې باندې مطمئن شي چې د ایمان بالغیب سره ایمان هغه د مشاهدې هغه ماته میلاو شي او ایمان مې نورم مضبوط شي. نو قال فخذ أربعة من الطير، وفرمایل حضرت الله رب العالمین چې پس راونیسه ته څلور مارغانو لره، فصرهن الیک، پس عدد که هغې مارغانو لره د خپل ځان سره، سرهن عملهن ځان ته یې مایله که، ځان سره یې عدد که، یا اضممهن الیک ځان سره یې یو ځای که. ثم جعل على كل جبل منهن، او بیا ته وګرځوه یعنې کېده په هر یو غر باندې د دغې غرونو نه یو حصې د هغې لره، دا کوم چې نږدې نږدې غرونه دي، دا نه چې د ټولې دنیا غرونو له به ځې ښه، خو دا نږدې چې کوم غرونه دي نو په دې باندې لږه لږه حصه یې کېده. او بیا ته وبله هغې لره یأتینک سعیا، راځي به دا مارغان تا ته ابراهیم علیه السلام په منډه باندې، سعیا معنا ساعیات حال دی د یأتینک ضمیر نه، چونکې حال محمولی په ذوالحال باندې، او د ساعین حمل خو نه کېږي، حمل د وصف راځي په ذات باندې. نو یأتینک ساعیات واعلم ان الله عزیز حکیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مخکم د انفاق فی سبیل الله او د قتال فی سبیل الله مضمون هغه تیر شوی دی، او دا بار بار د هغې اعاده او د هغې تفصیلات دي. او وی کنن هم دا معاشره او دا ملکونه د قرآن په هغه مالی قوانینو باندې عمل وکړي نو په ټوله دنیا کې به امن هم راشي، او په ټوله دنیا کې به ضرورتمند هم پاتې نشي او نه به محتاج پاتې شي. ځکه چې کوم انفاق فی سبیل الله، زکات، عشر
او مختلف چې کوم نو هغه صدقات واجبه او نافله دا غي تفصیل قران حکیم ذکر کړی دی دا اوس دا غي فضایل او برکات دي چې څوک د الله په نوم باندې ورکړه کوي الله وی د دې مثال دا څه دی لکه یو دانه یو زمیدار په ځمکه کې وکړله او دا غي نه کم فصل راوچت شو هغه وږي وکړل او په هر وږي کې سلسل دانی دي نو 700 دانې دی یوې دانې نه جوړې شوې او والله یضاعف لمن یشاء نو الله تعالی یو په وسوا او چې چاته وغواړي دا غي نه زیات الله رب العالمین چې کوم هغه بدی باندې قادر دی ودادي صدقات مقبوله او رسو براشي چې کم صدقات انسان کوي خیرات خو کوي خو مقصد ریاکاری ده مقصد دکلاوه ده او مقصد چې کم دنو هغه یعنی چاته ځان خودل دي نو دا صدقات غیر مقبوله دي هغه د انسان لپاره نافع او فائدمند نه دي نو اول د صدقات مقبوله او مثال دی مثل الذين ينفقون اموالهم یعنی مثل صدقه الذين ينفقون اموالهم مثال د صدقې د هغه خلقو چې هغه خرچ کوي مالونه خپل بلاره د الله رب العالمین کې کمثل حبه انبت 7 سنابل فشانت د مثال د هغه دانې دی چې هغه را زرغون کې او وګولرا سنابل جمع سنبلتون دا فی کل سنبلت 100 حبه او په هر یو وګي کې داغه سلسل دانی دي نو یو په وسو باندې الله رب العالمین دغه دانی هغه وګرځي دغه مثال د ثواب هم دی د نفقې د صدقې او دارنګ چې کوم دی د خیرات هم دی والله یضاعف لمن یشاء او الله رب العالمین د چنتی هغه چا د پاره چې وغواړي او الله تعالی چې دی واسع یعنی واسع فضله داغه مهرباني ډیره وسیعه ده او عالم دی الله تعالی په نیتونو د خلق باندې الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه په لار د الله رب العالمین کې ثم لا يتبعون ما انفقوا منا او بیا نور پسې کوي په خپل خرج کړي شي مال پسې منن احسان او زبادن لرا ولا اذن او نه بیګار لرا دا څنګه چې یو سړی غریب لدی ورکړه وکړه او بیا په زبادن کوي ښا عمر بر هغه ته یادای او چې کلم دای سمو قراشي نو بیا ورته کله په اشارو کې او کله په کنایو کې او کله صراحتا داغه تذکرہ کوي مولا نصیر الدین ذوقی مزاج سره تیر شوی دی هغه یو مولانا صاحب چې کوم نه هغه چرته یو جوړه ور کړی و دواړه بلار باندې روان دي چې څوک مخې لراغلل هغه ته وی دا فلان کې مولوی صاحب دی مولا نصیر الدین ورته وی او ډېر ښه عالم دی او ډېر ښه درسي مولا دی او داسې صفاتونه و تکړي او دا جوړه چې دنه د علما ور کړی ده نو چې خلک لاړ نو هغه ته خدای ته هدایت وکړي جوړه دې راکړه د نو شرمای مې شاکر خلق ته هغه دې د ټیک ته غلطي د انسان نکیږي بیا به گزاره کومه چې بل ځای خلک راغله دي هغه د ودادا داسې عالم دی او دومره خو مهنتي او شاګردانو سره یې هغه دا جوړه چې ده کنه ودا خپل اغوسته ده ناغه ته ورسته خدای ته پوهه کنه اخر خپل مې اغوسته را یا مستاغوسته تذکرې ته ضرورت ده خو بس وشو کنه هغه د ټیک ډیره غلطي انسان غلطي کا پتلا ہے بیا بخیال کوم کنه نو چې بل ځای تلی دي کنه نو چې الته کې ودا مولوی صاحب دومره قابل دی او دومره داسې دی او داسې دی او دا جوړه چې اغوسته را کنه یله ورشتہ ماته وی چې ال بنوي ښه نو هغه ورته ته خړو سړی زوی نه ښه وی بس هاذا فراق بيني وبينك نو دا منن دی منن بای ور دکړه خو بس ور دکړه اوس داغه تذکرې ته ضرورت ده نو الله تعالی وی چې کم سړی صدقه وکي او بیا باغی باندې اثبات نه کوي احسان جتلانا دا پکې نه کوي ولا اذن او نه بیګار بعض اوقات کې څوک چاله څه شی ورکی نو بیا غریب نه دا توقع لري چې زمونږ ترې شری کنه نو دیو بخامه خانن سره منډه ترړي وای کنه ولې ځکه چې ما چې ول زکات ور کړو او ما چې ول غعشر ور کړو او بیا کله څه شی ول ورکی خدا له چې هغه ته خبرې دوم راو کی وی دا غټ سټ دی نیولې دي نو الله تعالی رسو فرمایي چې دینه بهتر دا ده کنه دی ور کړې خو خبرې وته مکوخه بیګارونه په مکوه نو صدقات مقبوله او صدقات غیر مقبوله لدا مقبوله او د پاره یو شرط دا دی چې بیګار به هم نه کوي زبادنه به هم نه کوي نو دا د الله رب العالمین په جناب کې بیا قابل قبول ده
الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې هغه خرج کوي مالونه خپل په لار د الله رب العالمین کې او بیا نور پسې کوي په هغه مال پسې چې کم دوی خرج کړي دي په لار د الله رب العالمین کې منن زبادن او احسان لرا ولا اذن او نبیګار لرا نبی بیا بیګارونه کوي نو لهم اجرهم عند ربهم د دې لپاره هغه بدله د اعمال د دوی دا او بدله د صدقې د دوی د پنځ د پروردگار د دوی باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبير بدوی باندې ولا خوف عليهم من بخس الاجر چې ګنې زمونږه مزدوري به کم شي الله وی دا مې یریږي متصدق ته الله وی دا یره مکوا ولا خوف عليهم من بخس الاجر ولا هم يحزنون من فوت الاجر او نه بدوی غمجنی دا غم به سره هم نه چې اجر بم فوت شي مزدوری براته میلاو نشي الله وی خامخا براته میلاویږي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى اوس بعض اوقاتو کې داسي یو سړی له سوکراشي وی دا الله په مال کې کتا سره صحیح نو مال راکا نو دې ورکی خور سره غسائل ته خبرې مو کی او هغه ته بد اراده مو وي الله تعالی وی کې دینه دې نوې ور کړې خو چې خبره دی او ته نوې کړې ښا بس ورته وای یار جی معاف کا او بس خدای دې وبخا ما معاف کا نو بس خبره ختمه ده خو الله تعالی وی چې یو طرف ته ور کړم کوي او بیا بل طرف ته باغ باندې ورته خبرم کوي او بد رد او لعن توعنم پہ کوي نو دغه صدقې الله تعالی کې ها کوئی ضرورت نہیں ہے قول معروف وی رد جمیل قول معروف بهترین وینا چې هغه سائل تخکل جواب ورکي په پسته جواب باندې ومغفرة او هغه ته بخشش خبره وکي سمانا وای خدای دې وبخه الله دې معاف کا بس ما معاف کا مغفرة او یا بعض اوقاتو کې داسي هغه سائلم په مکه نه هغه وی راکا دی او ته یې رب دې وکه ما سره گنجائش نشته هغه دې نه مړه راکا کنه اوس اړمي پسې ښه نبی صلی الله علیه وخت کې قار ورشي نو الله تعالی وی قاری کې بنا ومغفرة بخشش والا معاملہ وکي درگذر وکي خیر من صدقه يتبعها اذى نو دا ډیر بهترین دی د هغه صدقې او د هغه خیرات نه چې ورپسې شي باغی پسې اذیت بیا ورسره خبرېم کوي بیا بیرسو بیګارونم کوي والله غنی حلیم یو سړی د دانه وی چې اردا چې دا صدقه ورکوما نو دا ګینه ما ذات اسمار خانه ما الله والله غنی عن صدقاتکم زستاسو الصدقون بالکل غنیم کنه ورکوي نو مو ورکوي او دا کم سړی چې صدقه ورکي او بیا رستو ګړبړم کوي بیګارونه کوي خلکو ته بیا خبرېم کوي په کار خدا چې الله فورا رانیولې وي چې دا پیسې سره پلار دي یا تازان سره راوړې وي خو ما دل درکړي دي خو الله تعالی فورا سزا نه ورکي ښه حلیم دغه هغه حلم خاوند دی یا ایها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وس الله رب العالمین یو مثال ذکر کوي صدقات غیر مقبوله یو سړی صدقه ورکی خیرات کی او بیا رسو باغ سړی باندې اسبادم کوي او بیا باغی کی بیګارونم کوي ورته خبرم کوي نو الله تعالی وی د دې مثال دا څه دی لکه یو کانه دی غوړ کانه دی مین باغی باندې بعد وخت کې چې کله دا خاورې ماورې او دا دوړي موړي پیراشي نو که تاسو خیال کړی په دې ګټ باندې هم بعد وخت یو تیغ دورا وخیږي خو چې کله تیز باران راشي دومره باران راشي چې هغه تیغونه میغونه هغه کانې تک سپین پاتې شي او هغه تیغونه او هغه ارسته ختم شي نو لاول پاغه باندې یو څو بوټي ولاړو او نن چې تیز باران وشو هغه ارسه ختم شو الله تعالی وی دقه شان چې کم سړی صدقه ور کوي او بیا پاغه باندې من او اذا کوي او ته خبریم کوي او بیګارونم کوي نو دغه پته مده چې آخرت کې او مال په دې خیرات باندې اجر میلاو شي خو چې کله د آخرت میدان ولګي نو د کاغذ به بالکل پاکي دا هغه صدقې نام او نشان به کې هم نه لکه چې هغه صدقه د الله رب العالمین د رضامندۍ په بنیاد نه ده بلکې هغه د دکلاوي او هغه د ریاکاری په بنیاد ده نو الله تعالی فرمایي صدقات مقبوله او د لپاره شرط دا ده چې باغی کې به دکلاوا او باغی کې به ریاکاری نه نو مثال الله تعالی ذکر کوي د صدقات غیر مقبوله او د لپاره اے ایماندار مسلمانانو لا تبطلوا صدقاتکم مباطل و تاسو هغه خیراتون خپل بالمن والاذى په احسان زبادن سره او په اذیت رسول سره
هغه فقیر ته بیا اذیت رسي دا څه کار مه کوئ کالذي ينفق ماله پشان دې د هغه سړي چې هغه خرچه کوي مال خپل د پاره د دکلاوي د خلقو رعاء الناس دا مفعول له دې د پاره د ينفقو دې دا انفاق سره پاره کوي د دکلاوي د پاره خلقو ته ځان خي او ایمان نه راوړي په الله رب العالمین باندې په ورځ د آخرت باندې دا منافق دی ښه په آخرت باندې یقین هم نشته